بسم الله الرحمن الرحيم. قال امام محمد رحمه الله فرمائے وإن كان معه 1000 فاشترى بها عبدا فلم ينقضها حتى هلكت 1000 يدفع رب المال ذلك الثمن ثم ورأس المال جميع ما يدفع إليه رب المال. وکی دیجی مسئلہ راته د جامع صغیر بیانې دا یو سړی سره په مضاربت باندې 1000 روپۍ ورسره دي ټول پوه شو په دې غلام یې په واخیستلو په دغه 1000 روپۍ باندې په دې پوه شو لا دغه 1000 روپۍ باید ته نه وي ورکړي مضارب چې هغه 1000 روپۍ هلاکې شوې اوس باید 1000 روپۍ ورکول پکار دي اوس به څه کوو نو دغه 1000 روپۍ خو امانت وي مضارب بلاس کې مضاربت پیسې امانتي په هغه خو تاوان نشته اوس به داسې وکړي رب المال چې 1000 به نورې ورکړي او هغه 1000 روپۍ به باید ته وسپاري او که 1000 روپۍ رب المال دوباره ورکړي او مضارب لا بایې لا نه وي ورکړي چې به هلاکې شولې رب المال به نورې ورکوي او که هغې هم لا نه وي ورکړي هلاکې شولې رب المال به پسې نورې هم ورکوي د اوله پیرې ورکړې وي 1000 او 3 پیرې نور مجموعه به رأس المال 4000 شي که به پسې 1000 ورکړې به هلاکې شولې مجموعه به رأس المال څو شي 15 برحال رب المال به دغه شان روپۍ ورکوي او مضارب نه که هلاکېدلي امانت به تاوان به نه راځي البته دومره مسله به چې څومره پیسې رب المال ورکړلې مجموعه به رأس المال حسابېږي اول به دا پوره کوي وروسته به نفع تقسیمېږي ګورئ وإن كان کچریو معه د مضارب سره 1000 روپۍ فاشترى بها هغه واخیستل به دې 1000 روپو باندې عبدا غلام فلم ينقضها هغه لا نقد کړی نه وي مانه ورکړی نه وي حتی هلکت 1000 تر دې 1000 روپۍ هلاکې شولې يدفع رب المال رب المال به ورکوي ذلك الثمن دغه ثمن دوباره ثم پسې ورکوي به ورأس المال چې دی جميع ما دا به ټولې هغه روپۍ جوړېږي يدفع الیه رب المال چې مضارب ته رب المال ورکوي هلکه مضارب بلاس کې چې پیسې هلاکې شولې رب المال به نورې ورکي دا نورې چې ورکړلې که نه خو بس کار وشو که نه یار که ته خو وایې چې دغه هلاکې شولې لا بایې ته نه وې ورکړې رب المال به مضارب ته نور هم ورکوي بی د مضارب په رب المال باندې 1000 روپۍ رالې ځکه مبیه ورله اخیستې د غلام او پیسې چې وي امانت والا کې شوي نورې دې ورکړي نو چې ورکړې قصه ختمه شوله که نه وی نه نورې چې ورکړې هغه هم امانت دي د هغې زمان په مضارب باندې راوستل صحیح نه دي خو امانت دي نو نه رسوي پې څه وایي لأن المال امانة مال امانت دی فی یدی بلاس د مضارب کې والاستیفاء انما یکون باقي استیفا چې دا حق وصولول چې هغه مضارب خپل حق وصول کی او په هغه باندې دغه زمان کې راشي هغه د مضاربت په پیسو کې نه کېږي خو امانت دی زمان د هغې منافي دی استیفا چې دا انما یکون بقبض مضمون دا علی چې کله مضمونه د زمان والا قبضه وکړي او دا قبضه چې کم کوي رب المال چې پیسې ورکوي دا خو د زمان والا قبضه نه ده دا خو د امانت والا د حکم الامانت ینافیه حکم د امانت دا منافی د زمان دی فیرجعون مضارب با رجوع کوي مرتن یو پیرا بعد اخرى پس ته بلې نه بس داسې به لګي ها وکیل چې دی وکیل بالشرع ما ته لږ متوجه شي دا خالد ما وکیل بالشرع جوړ کو دا 1000 روپۍ درواله ماله کتاب والا د کتاب واخیستلو 1000 روپۍ لا نه وي ورکړې چې هلاکې شولې نو دې کې 2 صورتونه دي ښه توجه ده اول صورت دا دی چې ما 1000 روپۍ ورکړې وي او ماله کتاب والا ورکړې مې وي د کتاب واخیستلو او 1000 روپۍ دله بایې ته نه وي ورکړې چې هلاکې شولې اوس حکم دا دی موکل به ورته دوباره به 1000 ورکوي ځکه امانت وي پوه شو پې دوه پیره به ورکوي یو پیره اول ورکړی وي هلاکې شولې اوس به پسې به هم ورکوي که اوس هلاکې شولې مزید نشته به بعد البیع چې کومې پیسې ورکړلې او به هلاکې شولې مزید به دویم صورت لی راشئ اول موکل مبیه واخیسته په 1000 روپۍ باندې اول یې واخیسته خپلې روپۍ ورکړي یعنې دې خو مبیه واخیستله هغې نه پس ورته موکل پیسې ورکړې هو دا درواله او بایې ته دې ورکه په دې کې اوس د وکیل نه پیسې هلاکې شولې وکیل نورې د موکل نه نشي اخیستلی
حکم بدل شو کنه مضارب نه. څو صورت مو ذکر کړه دوا که اول نه پیسې ورکړي به بیا وکړه شرا وکړه به پیسې هلاکه شولې یو پیر به ول موکل به ورکړي نش ورسېد او که وکیل اول بیا وکړه هغه نه پس پیسې موکل ورکړل او هلاکه شولې نور به به نشته. وګورئ بخلاف الوکیل بالشراء اذا كان الثمن کله چې سمن مدفوعا ګور دا اول صورت دی دا سمن ورکړی شوی الیه وکیل ته قبل الشراء وتورکړی اول نه دا درواله وهلك بعد الشراء دا پیسې هلاکه شولې کله پس د شرانه حيث لا يرجع الا مره يبر به رجوع کوي لانه امكن جعله وجداد ملسبه چې کله پیسې ورکړلې هلاکه شولې دوباره چې بس ورکړلې بیا وای کړی دا کنه دوباره چې ورکې نو اصل کې د وکیل حق دا په موکل پورې دی ځکه عقد خو وکیل کړی دی نو پیسې په وکیل باندې د بای جوړې دي نو وکیل حق په موکل جوړ شوی آلریډي نو چې د موکل پیسې ورکړلې بس هغه ته حق وصول شو حق ته دویمه پیرته شو او اوله کې چې روپۍ ورکولې هغه وخت د وکیل روپۍ په موکل جوړې وي نه وي کنه نو ته شمانت وو کالاک شو ماده سی باندې چې حق وصول شوی دوباره به ورکړي او ریبل بل صورت کې چاولې بیا وکړه رست پیسې ورکړي نو ال څنګه چې بیا وکړه حق یې جوړ شو چې یو پیر روپۍ ورکړي حق یې پوره شو کالا کېدل خپل به حالا کېږي وګوره وهلك بعد الشهيث لا يرجع الا مره لانه ځکه امکان ممکن ده جالو چې موږ د وکیل وګرځو مستوفیان چې د بورواله د خپل حق وکړلو ولې لأن الوکالة دا اعتراض لکه الته خو دی ویل زمان او امانت نه جمع کیږي دلته څه حساب دی امانه وکیل سره خو پیسې امانت یې اوس چې دوباره یو پیر ورکړي دوباره ورکړلې نو کوم صلاح کې شولې و زمان هم په وکیل را لیدا څه کې وی وکیل سره چې کوم امانت دي سره زمان جمع کیږي ضامن به هم یو وکیل به هم وي لأن الوکالة چې تجامع الزمان دا زمان سره جمع کېدل شي د دې مثال لکه غاصب دی مانه خالد کتاب پټکو دا کتاب مضمون دی کنه قبضه مضمونه د حالکه سلا کې توان شته غاصب په قبضه کې دا څه کنه اکثر خو زوی یار مې ما ته ویل چې لکه خالد دا کوم کتاب چې پټ کړي دار له خرڅ کزا خرڅه کا اوس وګوري وکیل می کوپی نو سره د دینه چې د غاصب وکیلم شو هو الټا ضامن هم دی نو معلومه شوله چې زمانه وکالت دواړه جمع کېدل شي کل غاصب اذا توکل چې هغه وکیل جوړ کی به ویل المغصوب باندې ثم في الوكاله في هذه صورتي وکالت په دې صورت کې چې اول نه روپۍ ورکړي به بيو کی به هلاکی شي او پر به ورکي دې کې ویلی وير جو مرتن دیم صورت لراشه وفي ما اذا اشترى اول والي ثم دفع الموكل اليه به موکل ورکی مال د فهلك او به هلاک شي دې صورت کې لا يرجو رجوع بنکي ولی لانه ثبت له ځکه ثابت شو په نفس الشراء باندې وکیل لپاره حق درجو بنفس الشراء فجعل مستوفيا دا وکیل وګرځول شو حق پوره کون کې بالقبض بعده شرای چې وکړه لکنه د دې نه بس چې قبضه کوي ګوري چې خپل حق اصول کو چې وسیلو کو نو زمان پراله خپل حق چې د سړي هلاک شي بس هم تواني بدینو اما المدفوع الیه قبل الشراء شراء نه مخکې ورکړي اول صورت ته واپس راړي نه خو ولکه امانت فی یدی پلاست وکیل کې وهو قائم على الامانه او به پیسې وته ورکړي وي شراء نه مخکې امانت وکنه به چې شراء وکړه لبای ته وکیل پیسې نه دی ورکړي وسمه پیسې امانت د شراء نه بس هم لاسه دي ځکه امانت دغه شان برقرار پاتې دي وهو قائم او دغه پیسې دا قائم وي په امانت کې د مال لا قائم په امانت باندې بعد او پس شراهم فلم يسير نو ونګرځیدل وکیل مستوفي فاذا هلك کله چې پیسې هلاکه شولې رجع عليه مره وکیل منی به بیر رجوع کوي ثم لا يرجو ایو بیر نه علاوه به بنشي کوله ځکه دا یو بیر چې رجوع کوي نو د شراء نه پس رجوع کوي شراء نه پس خو حق جوړ شوی لوقوع الاستيفاء لما مره ځکه استيفاء واقع شو دا خبره مخکې تر شو پوه شوې کنه یو بیر اول صورت یادې کا یو بیر روپۍ ورکړې وي شراء نه مخکې امانتو به شراء وکړه به پیسې هلاکه شولې اوس چې دوباره روپۍ ورکړي دا خو بعد شراء ورکړي دا خو حق جوړ شوی چې څنګه ورکړي دویمه بیر بس استفاره فصل فی الاختلاف وليس بس
اوس پورې دا مضاربت بیانو چې رب المال او مضارب پکې په اتفاق په ګټه یا په نفس رأس المال کې اوس اختلاف صورتونه بیان انتهي آسان دی ګوره. قال امام محمد رحم الله فرمایي واذا كان مع المضارب الفان فقال دفعت الي الفا وربحت الفا وقال رب المال لا بل دفعت اليك الفين فالقول قول المضارب برګوره. مضارب سره 2000 روپۍ دي مضارب رب المال ته وی 1000 روپۍ رأس المال دی را کړو دا 1000 میګټه کړی دا رب المال ورته وی نه لکه پوره 2000 روپۍ می در کړی دي ګټه مټه لانه ده شوی نو قول بد مضارب معتبر وی پوه شو او ته وګورئ. واذا كان مع المضارب کله چې وی د مضارب سره الفان 2000 روپۍ فقال مضارب وی رب المال تدفعت تارا کړی الی ما الفا زر وربحت الفا نظر میګټه کړي و تقسیمو به وقال رب المال ورته وی لا دا سندا بل دفعت الیک الفین بلکې ما ته درکړي 2000 ګټه نه ده شوی ټول زما دي. فالقول قول المضارب دا مضارب قول له امام ابراهيم الله والقول داو در مضارب قول نه دی نه. فالقول قول المضارب معتبر قول بر چي مضاربي صحیح شو. امام سب اول رای دا و چې نه در رب المال قول به معتبري چا قول. وكان ابو حنيفه رحمه الله يقول اولا اغبا ويل اول کی چې القول قول رب المال معتبر قول بدم رب المال ولوي او د امام ظفر رحمه الله قولم دی وجه سره رب المال باندې مضارب داوا کوي چې دغه 2000 روپو کې زم شریکی مزما پکې صدا او رب المال منکر دی او قول لچا معتبري د منکر چې کله مدعي سره گواهان نه سیده کنه دا پوه شوي به لأن المضارب چې يدعي دعوه کوي له برب المال مانع الشركه د شرکت بربح کې او هو رب المال چې انکر او انکار کوي والقول قول المنکر او د منکر معتبري به امام صاحب دې قول نه رجوع کړل چې د رب المال نه مضارب قول له اعتباري وجه سره مضارب قابض دی قابض او قابض قول له اعتبار ویخه کغه امین وی او که زمین وی کغه بلاس کې قبضه د امانت وی او کغه بلاس کې قبضه د زمان وی یعنی مضمون قبضه بهر حال به د قابض قول سي. ثم رجب امام سے رجوع کړی اله ما هغه قول تذکر کوم چې قدری مولا ذکر کړی دی په کتاب کې قدری کې جامع صغیر کې هم ذکر کړی ذکر هو کوم چې ذکر کړی دی امام محمد رحم الله په کتاب جامع صغیر کې لأن الاختلاف چې مليس في الحقيقه في مقدار المقبوض دی قول د ذکر جو کړل چې اختلاف دلته په حقیقت کې د مقبوض په مقدار کې چې څومره قبضه شوی دی او مقبوض په مقدار کې قول لچا معتبري د قابض څوک دی مضارب دی. وفي مثل او دغه شان کې قول لقابض معتبر وي زمينا کې چریده د قبضه د زمان وی لکه غاصب وی او کامین وی لکه مودا لانه اعرف زکه دغه قابض چیرې د اړیر خبويږي به مقدار المقبوض چې د مقبوض مقدار سره زکه قبضه کړی دا لنډه دا چې کوم دې ته ورسېدو ولو اختلف مع ذلك او کړي سره سره بربح کې اختلاف شو سمانا رب المال وای چې 1000 روپۍ ګټه شوی دا مضارب وای چې نه ده شوی اوس به رب المال قول له اعتباري ولو اختلف کچری د رب المال او مضارب اختلاف را لې مع ذلك سره دغه اختلاف نکم چې رأس المال کې فمقدار د ربح کې دسی به وایو رب المال وای 2000 ګټه شوی مضارب وای 1000 شوی دا تعالی نفل قول فيه قول وبدی کی بدی ربح کې د رب المال قبليږي وجه سره مليسب لان الربح ذکر ربح چې دا يستحق بالشرط وليسب يستحق ربح باندې حق د مضارب کله جوړیږي چې شرط ولګي څه ولګي شرط څه معنا چې به یې بده پیسو ستاسو پیسو کار کوم خو ګورنی مګټه وزمای که شرط ونه لګي خو به بدعای حسابيږي ټول ګټه د رأس المال د رب المال حسابيږي او شرط شته کنه شته دي کوم څوک چې شرط لګي رب المال هغه قول له اعتبار دی وهو او دا شرط چې یستفاد من جهه د رب المال د طرف مستفاد کیږي شرط لګول دی رب مضارب د پاره کني دی نو ذکر د قول له اعتبار دی لنډه دا د وایو ما کوم یو بده دوړو کې قام البینه ته چې دا غاوه بینه قائمه کی علامت دا خبره کوم چې دا وکړي من فضل زیتی څه مطلب لګ برو اول صورت کې قول مضارب معتبرو خو گواهان رب المال را وصل د رب المال به معتبر دویم صورت کې قول رب المال معتبرو خو کچري زکه دا منکرو
مضارب مدعیو نو کاغه گواهان را وسبب بده مضارب منل شي نو سوورا وایوما هر یو بدی رب المال مضارب کی ای اقام البینه چې بینه قائم کی علامه پاغه مسله ادعا د کوم چې داوا کړی مې بیان کې من فضل دا غزيتي پیسو نو قبلت داوا بدغه قبليږي لئن البينات شديده د اثبات د پاره نو حق ثابت دی. قال امام محمد رحم الله فرمای ومن كان معه 1000 درهم فقال هي مضاربه لفلان بالنصف وقد ربح 1000 وقال فلان هي بضاعه فالقول قول رب المال برغوريجي ما خالد ته پیسې ورکړي دي. خالد وای دا پیسې ما سره په مضاربت باندې پنی مګټه زروی او 2000 ته جوړې شي 500 کې زمام جوړيږي. زه ته ما وای دا روپۍ چې ما تعالی درکړې وي صحیح د زیر دی او زری ګټه کړې منه ما خدا بضاعه دا مضاربت نو ټول ګټه مال راکې دلته قول رب المال معتبر دی. رسیبي حق خالد مضارب گواهان را وستل چې پیسې مضاربت باندې را کړی بس به ټیک دی رقم معتبر دی. ومن كان معه 1000 درهم او هغه څوک چې وی داغه سره زر درهمه لکه خالد سره فقال او به وی هي مضاربه دا مضاربت پیسې دي لفلان ما یاد کړي د بالنصف مال بني مرا کړی دي دا سی وی وقد ربح او دې ګټم کړي د ضرورو حال دا چې ګټم کړي ضروري وقال فلان او فلان کې وی رب المال هي بضاعه بيدا پیسې خود بضاعه ټوله ګټه وزما به بضاعه خو پیژنې کنه فالقول قول رب المال معتبر قول بن رب المال ولي وجه سره اصل کې دلته مضارب د خپل عمل قیمتي کېدلو داوا کوي چې بای ما دا کوم عمل کړي زرونه می جوړی کړي څو 2000 د زرګټه شوی د ازما عمل قیمتي دی مال نه فراکز ما د عمل اجرت یې راکړ د سی بوایو او رب المال لغینا انکار کوي او قول چا معتبري یا داوا کوي د شرط چې بای پیسې درا کول شرط د مضاربت لګیدل او رب المال څه کوي انکار کوي منکر قول معتبري نه رسې به خبره مانی ځکه مضارب چې ید نه داوا کوي علی رب المال مانی تقویم عمله خپل عمل قیمتي کېدل او ازما عمل مفت نه دی قیمتي دی او شرطن یادا چې شرط لګیدل او چې ربح به شریکي من جهتي د رب المال د طرفه او ید شریکت یا داوا د شرکت کوي چې به زکه ټکی شریکی مده مې نه ویلې هغه په ټولو صورتونو کې انکار کوي قول منکر معتبري ولو قال المضارب وقرستني وقال رب المال هي بضاعه او وديعه او مضاربه فالقول لرب المال والبينه بيت المضارب الاكبر غوري ما خالد لبيسي ور کړي ګټه پی کوي خالد وای چې دا هوتا مال قرض را کړي ګټه ټول ازما زه ته منالک بضاعه می در کړي ګټه ټول ازما یا صرف امانت کې می در کړي دي مضاربت ما نه دي یو دغه نه دی قرض نه دی خالد وای چې قرض دی او زه ورته وایم چې بضاعه ده یا ورته وایم چې ودیعه ده یا ورته وایم چې مضاربت ده نه چا قول به اعتبار رب المال کا ولو قال المضارب مضارب هو رب المال تقرضتني تما تقرض را کړي وقال رب المال تو هي بضاعه دا خو بضاعه ده بضاعه معنی څه ټوله ګټه د پیسو والا او ودیعه یا دا ودیعه ده قرض نه دي او مضاربه یا د مضاربت دینه فبتقسمه فالقول لرب المال والبينه بينه المضارب هغه مدعي دي نو مضارب بينه بقبليږي لان المضارب ولي مدعي دي ځکه مضارب چره داوا د تملک کوي چې د پیسو زمالک مقرض دی را کړی دا وغه څه کوي انکار او ينکر ولو ادعى رب المال المضاربة في نوعين وقال الآخر ما سميت لي تجارة بعينها فالقول للمضارب الأكبر وري ما خالد تبيسي بمضاربت ورکړي دي به زه داوا د یو خاص نوع کوم چې لکه کپړې د بارے می درکړي جدي کاروبار وکي مضارب و انرژي تاراتا خالد وی تاراتا څنونه د خود مطلق کاروبار دی دي کې بقول د چا معتبر وي د مضارب ځکه اصل مضاربت کې دا چې دې کې قید مې ده نه مطلقاً کاروبار د پاره څو چې د اصل مرګري اصل چې چا موافق وي ناغه منکری صاحبي کې مدعي ولو ادعى رب المال كذا ورب المال وكي المضاربه في نوعين فخاص نوع کې وقال الاخر يعني مضارب بتوي ما سميت لي تجاره ما د پاره دي خاص تجارت نه مسمى کړي بعينها متعين تجارت فالقول للمضارب سرد يميننا ولي لأن الأصل في ذلك أصل بمضاربت کی عموم دي سده هر قسمه تجارت او رب المال خاص
تجارت خبره کوي څوک چې د خاص دعوه کوي هغه څه مدعي وي مطلب اصل چې عموم وي څوک د خاص دعوه کوي دا خلاف ظاهر دعوه کوي خلاف ظاهر دعوه چی مدعي والاطلاق والتخصيص بعارض الشرط او دا اطلاق عقد یا خاص عقد دا عارضی شرط چې ولګي او شرط خو عارض دی او اصل بارض کې سره عدم دی اصل بس عارض کې في صفات العارضه الاصل في صفات العارضه العدم دا تم ماده کې من القضات کې باقي مثال مو ذکر کړي تاسو پوه شئ لیکن نو اصل په مضاربت کې عموم دی او مضارب د اصل موافق دی منکر شو پاتې شو چې مطلق ذکر دی کې خاص ذکر دی دا عارض یعنی شرط په صورت کې او رب المال د عارض او د شرط دعوه کوي وکالت کې به اصل خصوص ته عموم دی خصوص په مخه وکالت کې اصل څه دی ما خالد له پیسې ورکړې بده معنی مال کتاب والا نو اصل دا د چې خاص شی متعهد کړی او وکیل وایي چې نه جی تاره ته مطلقاً ویلي سره والا نو التبه د پیسو والا د وکیل قول معتبر دی ځکه مظاهر دغه ملګری دی بخلاف د وکالت لان الاصل فيه ځکه اصل به وکالت کې خصوص دی ولو ادعى كل واحد منهما نوعا فالقول لرب المال برغوري جی وسلګه شان بدل کوي ما خالد له مضاربت باندې پیسې ورکړي دي خالد وای چې تار له پیسې راکړي دي لپاره جذبه د کتابونو کاروبار کومه ګټه کومه زه ته نه ما د کپړې کاروبار د لپاره درکړي دي یعنی دواړه به متفق شو چې د مضاربت عام نه دی خاص دی حکم خاص دی به کې اختلاف شي زه کپړې یادو موغه څه دي کتابونه دي کې به رب المال قول معتبري ولو ادعى كل واحد منهما كشر دواو کی هر واحد بری مضارب رب المال کی نو عند یو خاص نه وای د تجارت فالقول لرب المال معتبر قول بر شي رب المال بوي لانه ما اتفق على التخصيص ذکر دوړ اتفاق په تخصیص وکړو عام نه دی مضاربت او به تخصیص کی مولي سب تخصیص څوک کوي رب المال کوي کنه نو هغه ته پته چې کم یو میوته کړی دی ذکر هغه قول اعتبار دی نه رسي به وای اذن چې کم کاروبار بکوما مضارب بوي کم کاروبار بکې رب المال بوي بده کې اذن یستفاد من جهته دا مستفاد کیږي د طرف د رب المال نه فيكون القول له معتبر قول بده رب المال وی تاسو پوهې شولې او که گواهان قائم شونه به بده مضارب گواهان له اعتبار وی ولو اقاما کچر دواړو گواهان قائم کړه فالبينه بينه المضارب دا قول به اعتباري وجه څه د مولي برګوري مضارب چې رب المال مخالفت وکي تاسو ثبت راغه باندې زمان راځي غاصب جوړيږي دا څه ده کنه نو خدل توزان نه زمان لري کوي چې به تارته هم کتابونو کاروبار یاد کړو زاغه کومه ما باندې زمان نشته رب المال ورته وی چې نه ما د کپړې یاد کړو وته د کتابونو کې زمان درمانې دي نه ځان نه زمان لري کوي کنه ځان نه زمان لري کوي نه ځکه او هغه د ضرورت دی چې ځان نه زمان لري کی او زمان چې لري کی په څه به لري کی په گواهانو سره ثابتې به او په رب المال باندې خو څه نشته نو گواهان ته ضرورت هم نشته نو گواهان ته چې د چا ضرورت یې اصل کې مدعي ښه لحاجت یې ځکه حاجت د مضارب د نفع د زمان ته او عدم حاجت د آخر د رب المال گواهانو ته هغه نو زمانه سم نشته ولو وقتت البينتان برګوريږي او کشر د رب المال او د مضارب دواړو گواهان وقت بیان کو وقت نو د چا وقت چې ورستو ذکر شو عقب اولای نرسي بي سوي ولو وقتت البينتان وقتا فصاحب الوقت الاخير بالفرض وقت دې د سوایا مضارب وای چې تاره ته د 10 جنوري پورې د کاروبار اجازه ترا کړو او رب المال ورته وای چې نه د 8 پورې نو مضارب هغه معتبري او که مضارب وای 10 او رب المال وای 12 نو اخیر د چاغه دی هغه معتبر ګواهان به دغه معتبري نو چا چې داوا کول هغه مې ګواهان پیش کړل نو چا داوا او د ګواهانو شهادت چې اخیرو وقت کم بیانول هغه له اعتباري ولو وقتت البينات لګلاندې مثال ورکړي رب المال ورته وی تعالی مې مضاربت باندې پیسې درکړي چې به کپڑے کاروبار کوو په رمضان کې او مضارب وای چې نه تماله پیسې راکړي
چې سبب کې توام اخلم رخلم په شوال کې، شوال د رمضان نه وروسته کنه، نو دې وخت کې به شوال والا مضارب د قول به معتبر یو پاکس کې هغه مطلب مضارب شوال دی، رب المضارب رمضان دی، رب المال شوال دی، به بد رب المال والی ورسېدلې پیان څوک چې شوال دی لنډه دغه قول به اعتباري دغه گواهانو قول لم وای دغه گواهانو لره ولو وقتت البينتان وقتا فصاحب الوقت الاخير چې دا اولاوي لان اخر الشرطين چې د اصل کې ينقض الاول اول ماتي پوي شوري په مسله بسمدا شو لکه چې عائشه کې لیکلي رب المال ورته وای رمضان کې کاروبار اجازت د کپړو می درکړو کوي په او جنات شوال کې نو چاغله به اعتباري شوال څوک وي مضارب او برعکسو رب المال شوال یا دول به بداغه قول اداغه گواهانو گواهی له اعتباري